مخکې که تاسو لږ شاته لاړ شئ سوشل میډیا باندې یوه مسله راوچته شوه. مسله دا وه چې دلته زمونږ د کې پي کې یو لوی سیاستدان نوم بین درته واخلم احمد ولی خان د جامع حقاني ته ویلي چې دا د دهشتګردي اډه ده. جواب ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ جرأت سره جواب ورکول پکار دي که نه دي ورکول پکار؟ که زما مدرسې ته دهشتګردي اډه وای کاش زما تاریخ تا کتلی وی رضا لږ جامع حقانیه باندې یو نظیر اچو. جامع حقانیه مدرسې باندې کله ما نظر واچولو ما دین په شعبې کې وکتلو چې جهاد د دین یوه شعبه ده. ما بیا وکتلو چې جلال الدین حقاني دا د جامع حقانیه پیداوار دی. بیا چې افغانستان په ځمکه باندې وروسته شکست ورکول ولا زما د جامع حقاني فضلادي. بیا کشمیر کې هندوستان ته شکست ورکول ولا زما د جامع حقاني فضلادي. بیا امریکا او نیټو ته شکست ورکول ولا دا د جامع حقاني فضلادي. جهاد میدان کې دا خدمات دي. رضا به تبلیغي میدان ته وګوره شوکت حفیظ صاحب وګوره د تبلیغ میدان کې خدمت کوي. دا د جامع حقانیه پیداوار دی. رضا کم مرکز ته لاړ شي چې هلته کې تا ته تعلیم ملویږي هغې به جامع حقانیې سره نسبت وي. په دې وخت کې 600 علما کال کې چلیږي. دا ټول د جامع حقانیې فضلادي. بیا راشه تصنیف په میدان کې وګوره بیا عبدالقیوم حقاني ته وګوره دا د جامع حقاني پیداوار دی. زر نه زیات کتابونه لیکلي دي. شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د جامع حقاني فاضل دی. هغې تصنیفاتو ته وګوره څومره زیات تصنیفات لیکلي دي. مفتی غلام رحمان صاحب ته وګوره فتاوی شته دی تصنیف شته دی تفاسیر شته دی په حدیثو باندې کتاب شته سفرنامه شته د تصنیفي میدان کې خدمات دي. بیا راشه د دین یوه شعبه تصوف ته تصوف کې مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه د جامع حقانیه پیداوار دی. مفتی غلام رحمان صاحب ته وګوره د جامع حقانیه پیداوار دی. مولانا حسین احمد صاحب ته وګوره د جامع حقانیه پیداوار دی. بیا راشه مولانا عباس صاحب ته وګوره دا د جامع حقانیه پیداوار دی. تصوف په میدان کې زما د جامع حقاني الحمدلله شسوات پیدا کړي دي. بیا راشه درس و تدریس میدان کې وګوره درس و تدریس میدان کې ډاکټر شیل علي شاه رحمت الله علیه دا د جامع حقانیه پیداوارو. مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه د جامع حقانیه پیداوارو. شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د جامع حقانیه پیداوار دی. دې وخت کې شیخ ادریس صاحب پکې درس کوي د جامع حقانیه فاضل دی. انوار الحق شیخ صاحب درس کوي دا د حقاني پیداوار دی. مفعول الله بابا د حقاني پیداوار دی. دیر بابا جی صاحب د حقاني پیداوار دی. دا لا پرېږده وه چې کې پي کې کمې مدرسې کې درس کېږي هلته به انشاءالله تا ته د حقاني فاضل ملویږي. بیا راشه د ختم نبوت په دفاع میدان کې وګوره قاری کرام الحق سے د ختم نبوت دفاع کوي د حقاني پیداوار دی. مفتی ندیم سے د ختم نبوت دفاع کوي حقاني پیداوار دی. بیا راشه دفاع صحابه میدان کې وګوره مفتی ندیم سے د صحابه کرامو دفاع کوي د حقاني پیداوار دی. مفتی نجیب الله فرقو دفاع کوي حقاني پیداوار دی. دا اگر چې د شیخ ادریس صاحب شاګردان دي شیخ ادریس صاحب د حقاني فاضل دی. بیا راشه سیاست په میدان کې وګوره که جمعیت علماء اسلام سین مشر و شیخ سمیع الحق شهید رحمت الله علیه د حقاني فاضل دی. موجوده وخت کې مولانا حامد الحق صاحب دی د حقاني فاضل دی. اور زموږ ستاسو زړه دړکن سترګو یخوالی د سیاستدانانو بېتاج بادشاه د سیاستدانانو سرتاج زما سترګو یخوالی زموږ ستاسو زړه دړکن د مفتی محمود صاحب برخودا د مفتی محمود صاحب ارجمن مولانا فضل الرحمان صاحب هم د حقاني پیداوار دی. پورا دنیا میرا پیغام ورکړی دی. زما مسلمانانو سیکولر جماعتونو ته لګام ورکول ولا مولانا فضل الرحمن د سیکولر جماعتونو سترګو کې سترګو اچول ولا مولانا فضل الرحمن ټول باطل قوتونو ته لګام ورکول ولا مولانا فضل الرحمن صاحب هم د سیاست میدان کې قانون سوار دی د جامع حقاني په فاضل دی. بیا راشه مناظرې په میدان کې وګوره که مفتی ندیم صاحب دی که مفتی فیض الحسن صاحب دی که مفتی اکبر علي حقاني صاحب دی دا هم د جامع حقاني پیداوار دي. بیا راشه خطابت په میدان کې وګوره که قاضي فضل الله نن یورپ کې لګیا دی انګریزانو ته د ترکی د قرآن ترجمه کوي قرآن تفسیر کې غاده حقاني فاضل دی. اور دا نږدې وخت کې زمونږ ملګری زمونږ همسفر ملګری زمونږ د زړه مفتی سردار علي شهید رحمت الله علیه دا هم د حقاني فاضل و. د دین کومه شوبه زه تا مخې ته کېدم هغې کې زما د علماء دیوبند د جامع حقاني فضلاو درس و تدریس په میدان کې خلافت په میدان کې تصوف په میدان کې جهاد په میدان کې تبلیغ په میدان کې ختم نبوت په میدان کې دفاع صحابه په میدان کې هر میدان کې کردار ادا کړی دی. اور الله دې نه کړي کچرې دا ومني چې جامع حقانیه د دهشتګردي اډه ده بیا په کې پي کې څومره مدرسې دا ټول ته به دهشتګردي اډه وایي نه دا دهشتګردي اډه نه ده. دا د امن پیغام ورکوي دا امن رسوي دا علاقې کې امن پیدا کوي د خلکو ته د مینې محبت پیغام ورکوي. نن ما استاد
ذمہ داری ده د جامع حقانی نه بلکې هر مدرسې دفاع کول زما او ستا ذمہ داری ده هر مسجد او د مدرسې دفاع کول زما او ستا ذمہ داری ده د علماء سره شان په شان ودریدل زما او ستا ذمہ داری ده او ان شاء الله ثم ان شاء الله دا خود تاسو په وسط سره د میډیا په وسط سره غیبتونو ته پیغام رسول غواړم اني 5 باندې 1990 کې دستا خان عبدالولی خان ته شکست ورکړو شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ورکړو او نن کته د موجوده د لږ سات مخ کې تا د 7000 ووټ ملو شوی دی دا د پی ډی ایم او د مولانا فضل الرحمن صاحب د برکت ملو شوی دی کچري مولانا فضل الرحمن صاحب در سره 10000 ووټ نه شو کسره بیا راپچې چې چا د سره احسان کړي هغه پسې خبرې کې هغه ته بدرت وای بیا سما د حق جوړیږي چې زه بس تاسو سره دی ټول باطل ته سیکولر جماعتونو ته پیغام ورکول غواړم ان شاء الله چې دا علماء دیوبندي میدان کې موجود وي ان شاء الله ثم ان شاء الله زما مسجد په محفوظي مدرسه په محفوظي زما د علماء کرام په محفوظي ختم نبوت په محفوظي صحابه کرام ناموس په محفوظي او کوم میدان کې د قرباني ضرورت راوړو ان شاء الله مونږ تاسو بشانه علماء سره ودرېږو ان شاء الله